जी नाजरीन, जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन अहमद हिल में मौजूद है। पेशावर के मुख्तलिफ अज़ला में ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं। तो बडबेर UC 22 पोलिंग स्टेशन पर इस टाइम हम मौजूद है। यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। 5 बजे पोलिंग बंद हो गई है। अभी कुछ ही देर बाद रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ द खपल कली द अहमद खिलो बाज खिलो چې څومره زموږ سره خلکو منډه والې ده، زه د ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. ما سره کلی ډېر ننګ وکړو، ډېر غیرت یې وکړو. انشاءالله زه به دې کلي له هر قسم منډه وم. او زه د دې ټول کلي د حاجي غلام حسین، د شفاعت ناظم صاحب، د ټولو زه ډېره شکریا ادا کوم چې څومره ملګري، زه ډېره شکریا ادا کوم. الله دې خوشحاله کړي، دې په ما اعتماد وکړو. انشاءالله زه به دې له پورا منډه وم. زه به MNL هم زم MPA له به زم انشاءالله دینه به زه دې کلي له کارونه روړم چې زما څه قسمه منډه انشاءالله زه به دې کلي سره کوم. او الله دې ټول خوشحاله کړي. ډېره مننه، مهرباني، دې شکریا ادا کوم. تاسو یو جهان مننه چې تاسو رالی او موږ هم ټیم را عثمان باندې پوره اعتماد او زموږ یقین پهله نه مو چې انشاءالله دا زموږ د دې کلي د هارډبال طرف نه زموږ ویس کیپټن صاحب هم دی دغه کېږي او موږ په ده باندې پوره ننګ کړی، ښه په اتفاق سره موږ درولې دی او دې کلي پې ښه ننګ وکړو. او د ټولو ډېره شکریا چې ټول ورسره دومره منډه تړلو کا او دومره اعتماد یې پې وکړو او دې کامیاب کړو. عثمان ماشاءالله خالق ته تکړه لګ دی او الله دې ول نورم روغ صحت ورکړي او الله دې بری ورکړي او بری ول الله ورکو. او انشاءالله دې کلی خدمت به کوي، د بچي او د کلی شکریا ادا کوم. کلی مال ډېر عزت راکو، الله دې دل عزت. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دې ټول کلی د احمد خیلو، د مروزو، د بلی خیلو کندي، د عنایت خیلو کندي، د غلام حسین جی صاحب، د شفاعت، دې ټول شکریا ادا کوم چې موږ سره د خپل درنه منډه والا عموما اعتماد وکړو، دومره غټوټې راکو. دې ټول شکریا ادا کوم. څه پیغام ورکوي ملک عثمان له؟ زه خو ملک عثمان دا پیغام ورکوم چې یو ینګ الک دی، یو ینګ جنریشن دی، یو تعلیم یافته دی. انشاءالله دې کلي دپاره به ډېر څه وکړي مستقبل کې او ډېر کارونه به وکړي انشاءالله. زما نوم شفاعت الرحمن دی، سابقه ناظم یم د ویلج کونسل نه. داسې ده خو اول شکریا ادا کوم د خپل علاقې چې ډېر پرامن طریقې سره ښه ماحول کې الیکشن وشو او موږ هم داسې غوښته. عملي پولیس محکمې نور څومره عمله واغیم ډېر ښایسته طریقې سره خپل کار وکړو او خصوصا زموږ عوامو ډېر ښکلي طریقې سره رووته او خپل حقدار ته خپل حق ورکو. لکه اکثریت سره خو پیور طریقې سره عثمان له ووټ ورکو. عثمان چې دی دا د کلي ته معلومو چې دا یو ډېر ښه انسان دی، شریف خاندان سره تعلق ساتي او انشاءالله د علاقې خدمت کولو جذبه لري او سمنډه تړم. انشاءالله زموږ دنه د امید دی، د دې کلي ته نه د امید دی چې دی به د علاقې خیرګړۍ لپاره هر قسمه شپه ورځ انشاءالله خپل ټیم او تعاون مې ساتي انشاءالله. د ټول ناول خو زه د الله تعالی شکر ادا کوم چې موږ له په دې الیکشن کې کامیابی راکړه او د دې نه بعد د دې کلي د ینګ او زړو ټولو شکریا ادا کوم چې دی موږ سره भरपूर منډه والا او زموږ عزت راوستو. الله تعالی دې له عزت ورکړي او دې نه بعد زه انشاءالله امید لرم د عثمان نه چې د دې عوامو چې کوم امیدونه دي د دوی نه چې دا دې پوره کړي او انشاءالله کوي به د کې دا کوالټي شته دی. انشاءالله چې دا د کلي غټه مسله زمونږ د ګیس او د بجلی او د روډونو ده. زمونږ په دې کلي کې د روډونو ډېره غټه مسله ده چې بالکل ټول کچه دي، کچه لارې دي او بجلی خو بالکل په نش حساب ده. نو انشاءالله د دې باره کې به دوی سره مونږ وړاندې خبرې کړې دي او د دوی ویژن دا دی چې انشاءالله دې باره کې مونږ یو کمیټي جوړو او د کلي په سطحه، د یونین کونسل په سطحه، بلکې د دې پشتخرې تحصیل په سطحه چې دا مونږ د وابړي والي سره د دې باره کې خبرې وکړو او د دې بجلی دا مسله انشاءالله حل کړو. ځکه چې بجلی نه نو د زندګۍ ټول سیستم ګډوډي ورکړي. نو امید دی انشاءالله چې دغه شیز کې به منډه ترړه کوو. د ناظم صاحب په تعاون سره انشاءالله دوی په دې فیلډ کې لږ ایکسپرټ دي. نو امید لرو چې د دوی به تعاون را سره او دا مسلې به انشاءالله حل کوو او امید لرم
او بیا هم زه د دې ټول کلي شکریا ادا کوم الله هم خوشحاله کړه. جی څنګه چې تاسو وکتل په بډبیره یوسی 22 احمد خیل کې ضمني الیکشن دا الیکشن ملک عثمان په باری اکثریت سره ګټلې دی. بډبیره کې هغه کونسلر منتخب شوی دی چې غړیال نشانه او کیمرامین توفیل احمد سره ریناګل پیام هیور په هور بډبیره.